یره جی دعا راته وکړئ جی چې خدای راله د حلالو مال راکړي. دا څه بده خبره نه ده. زما او ستا ګویه دعاګانې دې دپاره دي. اوس د صحابي دعا ته وکړئ ده څه دې پکار دي. د الله رسوله ما ته څه پکار دي. په دنیا کې خو الحمدلله ډېر خوشحال یم پرې باندې ما ته فخر دی الحمدلله چې ستا په درشلو په دربار کې پروت یم. ما ته د دنیا بادشاهان چې په تختونو باندې پراته دي او زه د هغه بادشاه په تخت باندې پروت یم چې زما رب د هغه بادشاهي ذکر کړې ده. زه د هغه په دربار کې په در او درشل کې پروت یم. ما ته څه پکار دي. ما ته د دنیا نعمتونه د دې نه بهترین نعمت بل نشته قسم دی. او که په ما په جنت او آخرت کې هم پکار دي نو ستا رفاقت او ملګرتیا مې پکار ده. محمد رسول الله په جلال کې راغی او دا جمله وویله چې ربا د ما سره دومره محبت دی خدایه چې زما رفاقت ورته پکار دی. رب زما ملګرتیا ورته په جنت کې نصیب کړه. ټول څوک سره سبحان الله. یو صحابي په تذکره کې راځي وی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره دومره عشق وی قسم دی چې شپه به شوه او نبی علیه السلام به راووتو نو دی به پسې شاته شاته روانو. توجه کوئ خبرې ته. دی به پسې شاته شاته روانو وی تر دې پورې چې نبی علیه السلام به کور ته ورننوته نو دا صحابي به په درشل کې ولاړو. ته نه جي هغه داسې عاشقانو قسم دی. نبی علیه السلام به ننوته نو دی به درشل کې کېناسته نو گویا د عشق انتها وه. وی درشل ته به کېناسته. علما کرام فرمایي وی غوږ به د محمد رسول الله د دیوال درشل پسې نږدې کړ چې نبی علیه السلام مبارک څه وایي چېرته اواز ونه کړي چې زه غلام حاضر دی جي بار قسم دی غلام بر حاضر دی. ولاړم وی ما یو پیره غوږ ایښی نبی علیه السلام مبارک چې به قسم دی هغه دغه هم شته چې نبی علیه السلام به په سیډ باندې وړېده په بل طرف باندې به وړېده او د خولې نه به کوم کلمات د خوب په وخت کې ووتل ما ته هغه هم یاد دي. یو کرت نبی علیه الصلاة والسلام مبارک بار راووته چې ویې کتل زه په درشل باندې ناست وم ما دیوال ته غوږ نږدې کړو. نبی علیه السلام چې ما ته وکتل څه کوې څه کوې دلته. ما د الله رسول ستا در کې پروت یم ستا در کې پروت یم زما په دال ستا. وی ښه نبی اسلام یې خوب دی نه کړی. ما وی د الله رسول ته خوب خبره کوي کله نه چې ستا غلام شوی ما چاته د شپې خوب نه دی کړی. ټول څوک سره سبحان الله. کله نه چې ستا غلام شویم د شپې خوب ما لیدلی نه دی چې څه ته وایي. ما وی ستاسو څه چې ته تکلیف نشي غلام بار ولاړ دی جي غلام حاضر دی. مونږ هم مسلمانانو امتیان یو جي مونږ هم امتیان یو زما محترمو. مونږ هم عاشقان ځان ته وایو جي عاشق یم د محمد رسول الله امتي یم. ډېره د شرم خبره چې ځان ته دا ویم ډېره د شرم خبره د قسم دی. وی نبی علیه السلام وی ښه نبی علیه السلام په جلال کې راغی د مټ نه ونیو وبویته جومات ته وی راځه او هلته په جومات کې ورته نبی علیه السلام مبارک د زبان نبوت نه یو جمله ووته وی وایه څه دې پکار دی چې د خدای نه دله وغواړم. توره شپه ده او یو خپل عاشق یې رانیولی دی چې دا په ما عاشق دی. اوس الله په دربار کې ودرولی دی او پیشکشي یې څوک کوي د ما محترمو تاسو ته پته ده ور وړاندې کوي یې څوک محمد رسول الله ور وړاندې کوي. او چې زما رب دا مکالمه ګوري چې مټ نه نیولې دی وایه څه غواړې چې د خدای نه درله وغواړم او زما رب ورته ګوري د ما محترم. هغه صحابي هم ډېر هوښیار د الله رسوله زما هیڅ نه دی پکار د الله رسوله زما هیڅ نه دی پکار. دی نه دی ویلی که زمونږ تاسو چاته د یو بزرګ سره محبت شو او هغه خدمت کو او خوشحاله چې وایه څه پکار دی یاره جي چې ماله داسې ښکلې غوندې بنګله راشي جي یاره جي په پلان کې به دی به جي که دا تعویز دی راله وکړو الله دې معافي کړي موږ دې غرق کړو. یاره جي دعا راته وکړئ جي چې خدای راله د حلالو مال راکړي. دا څه بده خبره نه ده. زما او ستا ګویه دعاګانې دې دپاره دي. اوس د صحابي دعا ته وکړئ ده څه دې پکار دي. د الله رسوله ما ته څه پکار دي. په دنیا کې خو الحمدلله ډېر خوشحال یم پرې باندې ما ته فخر دی الحمدلله چې ستا په درشلو په دربار کې پروت یم. ما ته د دنیا بادشاهان چې په تختونو باندې پراته دي او زه د هغه بادشاه په تخت باندې پروت یم چې زما رب د هغه بادشاهي ذکر کړې ده. زه د هغه په دربار کې په در او درشل کې پروت یم. ما ته څه پکار دي. ما ته د دنیا نعمتونه د دې نه بهترین نعمت بل نشته قسم دی. او که په ما په جنت او آخرت کې هم پکار دي نو ستا رفاقت او ملګرتیا مې پکار ده. محمد رسول الله په جلال کې راغی او دا جمله وویله چې ربا د ما سره دومره محبت دی خدایه چې زما رفاقت ورته پکار دی. رب زما ملګرتیا ورته په جنت کې نصیب کړه. ټول څوک سره سبحان الله. الله دې موږ ته د نبی اسلام مبارک رفاقت و ملګرتیا په جنت کې نصیب کړي. ټول امین وایي. کوم چې د نبی اسلام عاشقان دي شوق سره امین وایي. سلام